منځ کې چې دین هغه یو صحابي راغی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ دا د سهيل بن عمر زوی دا کوم کس چې د قریش له طرف نه راغلی معاهده کوله د سهيل بن عمر زوی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ دې په بیړو کې هغه تړل شي او لاس کوته هغه بیړې یې سټ بیړې وای په زنجیرانو تړل شي او کافرانو چې دین انت تړلو دي پلان تړلو نور کافرانو هغه تړلو او هو به ظلمونه به دي کوم دي مسلمان شي نو پلان دې ترغلو دي د حقیقت نه راوت اخلي د نبی اسلام خواته راورسي او د صحابو ته ځان راټاو کو الته ورته راټاو شو ځان ورته راټاو کو چې تاسو چې دین هغه راغله نبی اسلام چې هغه وکړل دې خبر شو صحابو چې وکړل دومره خبر شو نبی اسلام سهيل بن عمر توي معاهده خو لیکل شوی نه ده یعنی ته شوی نه صرف خو لیکل نه شوی نه لہذا ابو جندل چې دین هغه مون طرف ته وسراغله ګوره په شرایط کې دا چې زموږ طرف نه قریش یې څوک درشي تاسو به نه قبل ونه بس نبی اسلام ویل لیکل خو شوی نه دي لہذا د مون ته پرې دی سهيل بن عمر به په دې خبره بس سره معاهده زما د معاهده اولنې کسب ابو جندل وی کده تا زما سره پرې خودونو معاهده وکي کده تا زما سره پرې نه معاهده نه لیکل زما د معاهده اولنې کسب دار دې بل زر ځان سره وځم نبی رسول الله بیا ارشاد فرمایي زما د پاره کړی معاهده لپاره یې مبرې زما د پاره کړی سهيل بن عمر استاد لپاره کړی صحابه کرام را پاشي او ویل الله رسول دې په نبی رسول الله هغه منع کړل او لیکل بیا وشول او سهيل بن عمر ولګېدو دې د دې ګریوان نه ونیو او دې چې دنه هغه زور باندې روان پرات کوډور باندې او د چغې وهلې مسلمانانو ته وای اے مسلمانانو آیا زه مسلمان شوی نه یم آیا زه ستاسو طرف ته نه یم راغلی تاسو ولې ما دې قریشو ته واپس کوئ چغې وهلې او خپل پلار چې دنه هغه راښکودلو او نبی علیه السلام ورته په دغه وخت کې ارشاد وفرمایو اے ابو جندله صبر کوه دا تکلیف ستا دپاره باعث د ثواب دی الله تعالی به ستا دپاره او ستا په شان چې نور څومره خلک په مکې کې دي مظلوم د هغوی دپاره به الله پاک څه لاره هغه کولاو کړي او د هغوی به الله پاک څه بندوبست هغه وفرمایي دغې راښکودو کې د ابو جندل منډې کړې او د چا خوا له لاړو د عمر رضی الله تعالی عنه خوا له لاړو چې عمر رضی الله تعالی عنه خو یې ورته معلوم و چې دنه څه امید وکړي د اجتماع بچي نو عمر رضی الله تعالی عنہ بچي منډې کړې نو عمر رضی الله تعالی عنہ د سر روان شو او دغه باندې خوا کې روان وو او دته چې دنه هغه تلقین کو چې صبر کوا او عمر رضی الله تعالی عنہ په کس باندې د خپل توره د دې دا موټه دې دغه فاته کوو چې د دې ته خیال شو د توره راوباسي او ځان خلاص کې په خپل باندې نو دا تورې ورته خواکوله خو هغه تورې د خیال نه شو تورې روانې وې او خلاص نه شو واپس یې هغه لار بوتلو